زما د خاندان زما ورور وی چې 22 کسان چې دي نو هغه الله پاک زمونږ نه واغستو. په هغې کې زمونږ والد صاحب او زما نیکو زما څلور خویندې دغه شانتي دا نور میم ترونه ټول زمونږ یو خاندان چې نو د زما ورور چې څنګه د 22 کې تعداد وي چې په هغې کې موږ ته لاشونه میلاو شوي دي او د 2-3 چې دي نو دا لا بېدرکه دي، په هغې باندې مرګري لګا دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم. څنګه چې تاسو ته پته ده یو ورځ مخکې دلته کې شدید باران راغلی و، د هغې د وجې چې دی نو ډېر جانونه چې دی ضایع شوي دي. دلته کې سلمان ورورو او عادلو دوی د چکدرې نه راغلو د دې متاثره خاندان سره د ملاقات لپاره څه فوډ پیکیج ول راوړی دی. زما سره دلته کې کوم متاثره خاندانونه چې دي هغه موجود دي، هغو سره به هم خبرې کوو. دا راته ووایه چې خپل نوم راته لومبې واله او څو کسان ستاسو ضایع شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید برهان الدین دی. د سیدانو مهرې جبګۍ سره تعلق ساتو او داسې زمونږ په تقریبا 3 کورونه مکمل توګه تباه شوي دي. په هغې کې 22 کسان چې دا شهید شوي دي او یو چې دی لا تر اوسه هم د مالبې لاندې لاپته دی. او څنګه ریسک والا لګیا دي؟ ریسک والا لګیا دي، خپل کوششونه کوي، بس تا د 3 ورځې نه لګیا دي، خو لا تر اوسه پورې د هغې څه پته نه لګي، اوسه پورې هغه بېدرکه شوی. دا راته ووایه چې دا واقعه څه ټایم مخې ته راغله او تاسو په هغه ټایم کې چېرته وایي؟ زه خو په خپله جیو په کراچۍ کې وم، زه نن را رسېدلی یم کلي ته، خو تقریبا دا 9 بجې شوي ده سهار ټایم کې. او په هغې کې زما والد صاحب، زما 2 ترونه، بیا تندارانې، بیا دغه شان ترونو زامنو او 4 خویندې او دغه شان خوریان، 2 خوريي او یو وراره دا شهید کړی شوي دي او یوه رندوار چې ده لا ته اوسه پورې لاپته ده. دا ستاسو په یو کور کې دا دومره واقعه شوې؟ دا زموږ د یو کور خاندان چې هغه کې زما والد صاحب چې ډېر مشهور نام و نمایش استاد صاحب هغه هم شهید شوی دی او دغه د خاندان 22 کسان شهیدان شوي دي. امداد دپاره خلک راغلي در لږ نو تر اوسه پورې خو لا داسې اطلاعات موږ ته څه نه دي راغلي او دا ملګري هم زموږ ولاړ دي. زه خو نن را رسېدلی یم کلي ته، خو لا داسې څوک نه دي راغلي تر اوسه. سره دلته کې چکدرې د مېلمانه مو ولاړ دي سلمان صاحب. او سلمان صاحب تاسو دلته راغلی لومبې درته خوش آمدید وایم، څه ګڼئ جي؟ بس د دوی چې څه غم دی دا زموږ هم غم دی. موږ دا هغه چکدرې نه ولرالو، زموږ چې څه د وس مطابق کې دا هغوی زموږ د دوی سره زموږ د خپل سایډ نه وشو. موږ دوی سره نور هم کوشش کوو چې موږ سره خپله مرسته وکړو. بل زموږ چې کم کتونکي دي هر سړی دومره کوشش وکړي، هر سړی دومره مرسته وکړي چې لازم دی چې د ځان راورسوي دوی ته امداد کولو ډېر زیات ضرورت دی، ډېر زیات. مطلب موږ چې اوس په دې کمې لارو رالو دا کم حساب کتاب و ځای په داس لایډونه شوي ډېر په مشکلاتو راوخدو. تاسو هم زر تر زره د دوی سره خپل جاني امداد دغه شوي دي، نقصانونه ډېر شوي دي، ډېر امداد ورسره وکړئ که هغه چا مالي طور دی یا مطلب دوی سره مطلب د شا نه ملاتړ دی که تاسو تپوس وکړئ. نو زموږ عوام ته هم دا دغه درخواست دی چې تاسو هم د دوی سره خبرپور ودرېږئ او بل زموږ د هر ادارې نه دا دغه دی چې انشاءالله د دوی سره خامخا دوی سره پکې دې لاس امداد لازم وکړئ. ډېره ستاسو راته هم خپل نوم تعارف وکړئ او خپله خبره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر دردېدلی ما سجاد صاحبو، ستاسو د میډیا د ملګرو پریس ملګري راغلي دي، د هغو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې زموږ دا درد تاسو شریک ځان سره کو او زموږ دا درد چې دی نو دا د ولس ته رسوئ. موږ پرون سهار نه په یو داسې سانحه کې الله راګیر کړي یو چې هغه په موږ باندې قیامت و. زما د خاندان زما ورور وی چې 22 کسان چې دي نو هغه الله پاک زموږ نه واغستو. په هغې کې زموږ والد صاحب او زما نیکو زما 4 خویندې دغه شانتي دا نور میم ترونه ټول زموږ یو خاندان چې نو د زما ورور چې څنګه د 22 کې تعداد وي چې په هغې کې موږ ته لاشونه میلاو شوي دي او د 2-3 چې دي نو دا لا بېدرکه دي، په هغې باندې مرګري لګا دي. وخت په وخت مرګرو سره رابطې شوي دي، خو لارې چونکې ډېرې زیاتې بندې دي او د راتګ ډېره زیاته ستونزې دي. نو ستاسو د میډیا ډېر زیات شکرګزار یم. بیا په دې کې الخدمت فاونډیشن بیګا زموږ سره مرسته کړې ده، د هغوی ډېر زیات شکریا. بیا ضلعي انتظامي کسان را لېږلي دي، خو لارې بندې وې نو د هغو هم ډېر زیات شکرګزار یو. بیا منتخب نمایندګان چې دي
هغه هم زمونږ په دې درد کې زمونږ سره حالانکه دا په موږ په دې علاقه باندې یو لویه سانحه وه موږ غواړو چې خدای پاک دې دا زمونږ لکه نور اخیری کې دا ده چې زمونږ لپاره د خدای پاک نور په موږ دایم زمایشونه نه راولي. دا راته ووایي چې هغه کوم لاپته افراد چې دي د هغې تلاش جاري دی؟ د هغې دپاره تقریبا بیګام ریسکو شوي دي، اوس هم ملګري لیګا دي، خو موږ چې نو 17 جنازې سار په یو ځای باندې کړي دي او 3 چې دي نو ماسپښین موږ ته میلاو شوي دي. د هغې نه وروسته چې دي نو تقریبا 2-3 بېدرکه دي، په هغې کې ملګري لیګا دي. اوس تاسو لیده چې په دې مرسته کې زموږ سره څومره میډیکل ټیمان دي هغه هم راغلي دي، هغو د خپل جیبه چې ده نو دا موږ ته د میډیسن دلته کې چې دي نو اویلیبل کړي دي. دا غون ډېر زیات شکرګزار یو، ستاسو شکرګزار یو. کور کې څو تنه پاتې شوي اوس؟ زه به دا ووایم چې زما خاندان الله زما نه اخیستی دی، خو شکر دی وون واغېسته اوس په موږ کې شته. زموږ د ګټې وټې زموږ د کوم د ملا تیران چې نو هغه مات شوي دي زموږ خاندان کې. الله لاک لاک شکر دی، په انسانانو نه ځان نه پالو نه انسان ته دا پریاد الله ته کوو چې الله ته نور په موږ ورحمېږه، الله ته ورحمېږه. په ټول قام موږ ګورو، په سوشل میډیا هم ګورو چې دا یو پښتونخوا باندې یو لوی قیامت راغلی و، دا توره ورځ وه، په تاریخ کې توره ورځ وه. هغو څومره شهیدان شوي، څومره سانحې راغلي، هغو له دې الله پاک د دې صبر ورکړي. خو موږ نور امتحان نه وکاږه او الله ته چې دی نو زمونږ راضي شه. قدرمنو کتونکو، کورونه مورونه تاسو خبرې واورئ، ما سره داسې الفاظ نشي زه استعمال کړم. یقینا چې دا ډېر غټ دروند غم دی یار، قسم په خدای کو انسان ورته نشي ټینګېدی، خو بس الله دې رحم وکړي. 9 یا 9 بجو په ټایم کې دغه حادثه راغلې ده او یقینا بالکل سلایډنګ شوی دی. که تاسو هغه ځای به لیدلی مې نو خلک د خاورو لاندې دب شوی دی او د مشینرۍ رسایي چونکې هلته ونه نو اپنی مدد آپ کے تحت چې کوم خلک ته هغې لګیا دي په سخسورو باندې، په بیلچو باندې، په مختلفو طریقو باندې ریسکیو ټیمان راغلي دي. د ډسټرکټ نه ډېر خلک راغلي او تھرو د ډسټرکټ هم لکه څنګه چې موږ ولیدل نو بلا خلکو زموږ امداد وکړو، ډېره زیاته مننه یې کوو. اوس هم 1-2 لاشونه زموږ چې کوم دی میسنګ دي نو هغې باندې هم کسان لګیا دي چې هغې موږ وصول کو نو هله به دا زړه هم صبر شي د کور والو. دا ټوټل 15 کور و که نه؟ او جی 15 کورونه دي او 22 کسان پکې د دې خاندان د نمایش استاسې وو، هغه پکې په خپل هم چونکې په حق رسېدلی دی. دغه شان د هغې بلا ماشومان او زنانه او ځوانان نو یقینا ډېر لویه سانحه وه. الله دې موږ ته اسانه کړي، دې کلي ته او د دې خاندان ته. ها قدرمنو کتونکو، متاثره خاندان والا خبرې هم تاسو واورېدې، زموږ دا میلمانه چې کوم راغلي وو د هغو خبرې هم تاسو واورېدې. د چکدرۍ نه دور راله، په دو په زړه کې درد و غم و. تاسو هم چې دی نو خپله برخه منډه ترله مرسته چې دی نو هغه د دوی سره خامخا وکړئ. دلته کې 15 کورونه دي، 15 کورونه تباه شوي دي، بانډې ورسره هم دي او 6 بانډې دي تقریبا. او څاروي خو جو به وشي، خو لکه انسانان چې دي نو هغه ضایع شوي دي، شهیدان شوي دي. 22 کسان خو چې 8 په هسپتال کې دي او زخمیان دي. یقینا چې دا ډېره غټه سانحه ده نو بالکل حکومت وخت هم زموږ درخواست دی چې د دې خاندانونو سره ودرېږئ او چې څومره موږ خلک ګوري که نه هغو ته زما دا درخواست دی چې دلته ځان راورسوئ، دوی سره خپله برخه لاس اخلاص وکړئ. د الله په امان.